أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم د 9 کلاس بایولوژي موږ شروع کړی او په 9 کلاس کې موږ 4 نمبر چپټر وایو 4 چپټر د سیل اینڈ ټیشو نوم دی پای کې موږ چې د مین ټاپک چې و هغه سایټوپلازم و سایټوپلازم موږ فل بیان کړو اوس د سایټوپلازم یو 4 فنکشن دی کار دی اسې بیسیکلی خو ډیر زیات دي خو اکارډینګ ټو د 9 سیلیبس دا یو 4 فنکشن دی د سایټوپلازم بیا دې نه پس ان شاء الله 1 by 1 ارګنیل چې دا سټډي کوم راځي پہلا ویډیو نمبر 130 130 نو ټاپک چې دی هغه فنکشن آف سایټوپلازم کتاب کې فنکشن آف سایټوپلازم نه لیکل صرف سایټوپلازم لیکل او د دې سایټوپلازم پهلا تعریف کړي بیا د دې کمپوزیشن بیان کړو اخر کې دوا انفنکشن ویلي او زه اوس دوه نور ایډ کوم څلور فنکشن چې دی منګه دا سایټوپلازم وایي فنکشن وایي کار فعل سایټوپلازم څه فعل دی څه کار دی څه سیل له څه ورکوي څه اهم کارونه کوي نو فرست چې دی هغه لیکو سایټوپلازم چې دی cytoplasm provide storage house of biochemical substance first کار چې دی سایټوپلازم دا دی بیسیکلی سایټوپلازم څه ته وایي موږ ووایو سایټوپلازم د سیل لیکوډ ته وایي د سیل مایع ته موږ سایټوپلازم فار ایگزامپل د چرګې انډه موږ ایگزامپل واغستو د چرګې انډې کې چې کوم سپین دی یو زیړ دی زیړ نیوکلیس دی او دا سپین چې دی دا کم یو ماده چې ده دا کم یو مایع چې ده لیکوډ دی دې ته سایټوپلازم دا څه کار کوي په دې کې سایټوپلازم دا پرووایډ کوي فراهم کوي دستیاب دی کار کوي څه سټوریج هاوس دا یو هغه کور کاردار ادا کوي هغه چې هغه سټوریج کار کوي د چا د بایوکیمیکل سبسټانس څومره په دې کې بایوکیمیکل سبسټانس دی فار ایگزامپل آسان والم شوګر چې دی د لپاره سټوریج هاوس دی سایټوپلازم فار ایگزامپل سالټ والم د سالټ لپاره स्टोरेज कम जी के हाउस से कम हो दे आगा साइटोप्लाज्म फॉर एग्जांपल लिपिड्स वालू दा बायोकेमिकल सब्सटेंस दी दा बायोकेमिकल द देरा पारा कोर सोक जोड़े दिला कोर की स्टोरेज सोक वर्कई दिला स्टोरेज बेसिकली सता हुई यो ज़ख़ीरा दासी ज़ख़ीरा चाहे कि मंगा या दासी कमरा चाहे कि मंगा फालतू शीज़ुना या अहम शीज़ुना यो सेट तकीदू دارنګه سایټوپلازم چې دی څومره سبسټانس دی څومره الیمنټس دی کمپاوند دی هغه د کیمیکل سبسټانس چې دی د هغې لپاره یو سټوریج کار کوي یو ذخیره یو کمرې کار کوي دې کې دا کیمیکلز چې دی دا موجود دي پهلا دا سبسټانس چې دی د دو سټوریج هاوس څوک دی سایټوپلازم پهلا فنکشن دا دی سیکنډ فنکشن چې دی هغه دا کوي سایټوپلازم act as a biochemical site of activities اوس دا بایوکیمیکل څومره سبسټانس دو بخامخا کیمیکل ریاکشن کوي یو عمل کوي دا عمل لپاره یو سایډ پکار دی یو ځای پکار دی دا ځای څوک ورکوي دا سایټوپلازم ورکوي فار ایگزامپل زه چای جوړوم اوس چای چې دی
دا به خامخا دله یو پکار دی دله یو برتن پکار دی. برتن څوک دی؟ سایټوپلازم. سایټوپلازم چې دی څومره کیمیکل ریاکشن کیږي. فار ایگزامپل یو ایگزامپل والو انشاءالله په دغه کې بیا به وایو 5 چپټر کې به وایو یو پروسس دی such as فار ایگزامپل ګلایکالیسس. ګلایکالیسس دا یو کیمیکل عمل دی. دی کیمیکل عمل لپاره ځای چا ورکړی؟ سایټوپلازم کې دا کیمیکل عمل کیږي. اوس ګوره دا سایټوپلازم چې دی کیمیکلی چې دی دا څه کار کوي؟ دا ځای پرووایډ کوي. اوس کمره ده، دا کمره چې دا سایټوپلازم دی دې کې خلک کینی روټۍ خوري. دا کمره چې وا خلک به ناست وي روټۍ به خوري، خو دا کمره نه بیا نه کیږي. مطلب کیمیکل ریاکشن لپاره ځای څوک ورکوي؟ سایټوپلازم. دا دوهم اهم کار دی. دریم چې دی دریم کار چې دی هغه څه داسې موږ ووایو سایټوپلازم دوه پارټو، یو سالبل او یو انسالبل. په انسالبل بیا درې پارټو، یو ارګنیل نوم و. ارګنیل چې ارګنیل څه وایي دې نه پس انشاءالله وړوکی ټاپک د ارګنیل به وایو. ارګنیل چې بیسیکلی دا ارګنیل دې له ځای څوک ورکوي؟ هغه هم سایټوپلازم ورکوي. دلته به لږه اهم خبره ولیکو. 3 نمبر سایټوپلازم provide یا containing varieties of organelle site. اوس ارګنیل څه ته وایي؟ ارګنیل انشاءالله دې نه پس دا یو 131 کې به دا ارګنیل ډیفاین کو. ارګنیل بیسیکلی په سیل کې واړه ارګنز ته موږ ارګنیل وایو. اوس دې ارګنیل ځای کوم ځای کې د لوکیشن به چېرته دا به سایټوپلازم کې. فار ایگزامپل دې کې به موږ یو آلو څنګه تاسو به نوم یو اورېدلی آسان نوم به ته ولیکمه سچ ایز ماټوکانډیا. اوس ماټوکانډیا ځای چېرته دی؟ سایټوپلازم کې. خو سایټوپلازم و ماټوکانډیا موجود ده. ماټوکانډیا علاقه سایټوپلازم کې ده. دا یو دریم اهم کار دی سایټوپلازم چې دی دا پرووایډ کوي. او څلورم چې دی بل فنکشن دا کار کوي، دا د سیل چې دی دا څه ورکوي؟ شیپ ورکوي. ولې ورکوي؟ په دې سایټوپلازم کې یو ارګنیل دی هغې ته سایټوسکیلیټن وایي. سایټوسکیلیټن چې دی د انشاءالله هغه شته ارګنیل د هغه پیپونه شانتې دي، کلک کلک پیپونه دي. هغه پیپونه په دې سایټوپلازم کې موجود دي. د دې په وجه سیل چې دی څه ورکوي؟ شیپ ورکوي. مطلب دې ځای کې یو ارګنیل دی، هغه ارګنیل چې دی هغه سایټوسکیلیټن دی، هغه سیل څه ورکوي؟ شیپ ورکوي. موږ به داسې ولیکو 4 نمبر سایټوپلازم پرووایډ یا ګیو به ولیکو. ګیو شیپ آف سیل. سیل شکل ورکوي څنګه د سایټوپلازم شکل و دارنګه به د سیل شکل وي. ډیو ټو ولې؟ ډیو ټو د پریزنټ آف سایټوسکیلیټن. په دې کې یو ارګنیل دی هغې ته سایټوسکیلیټن وایي. سایټوسکیلیټن ځای چې دی هغه په سایټوپلازم کې د دې سایټوسکیلیټن په وجه د سیل چې دی دا څه ورکوي؟ شیپ. فار ایگزامپل تاسو به یو شیپ کتلی وي هغه چې دی څه دی؟ هغه نیوران دی. اوس دا نیوران شکل چې دی دارنګه. اوس دا نیوران شکل چې دا په ولې څه په وجه ده؟ په دې کې سایټوپلازم موجود دی. دې کې د سراونډینګ چې دی سپین چې دی دا سایټوپلازم دی. دله دارنګه شکل ورکړی. دارنګه فار ایگزامپل یو بل یو دغه جوړ کو شیپ جوړ کو یو سیل والو. فار ایگزامپل تاسو به انشاءالله وایو زموږ سره په پاڼه کې موږ چې کله کټ کو په مایکروسکوپ کې کیدو دارنګې مایکروسکوپ کې پیله دارنګې واړه دانې ښکاري شي. دا یو سیل دی. د دې شکل چې دی څنګه دی؟ هغه اول شکل دی، انډې پرنګې دی. اوس دا انډې پرنګې دا اول شکل چا پرووایډ کو؟ دا سایټوپلازم. نن چې دی موږ سایټوپلازم چې دی یو څو فنکشن ووي
سایټوپلازم بیسیکلی سیل اهم څه دی یو پارټ دی تاسو ته ما ویل سیل چې دی بیسیکلی دوه پارټس دي یو ډیډ سبسټانس دی یو لیوینګ سبسټانس ډیډ سبسټانس سیل وال دی لیوینګ سبسټانس چې دی هغه پروټوپلازما بیا د پروټوپلازما درې حصې دي یو سیل ممبرین یو سایټوپلازم او بل نیوکلیس دا خو شو زمونږ نن سایټوپلازم لږ فنکشن کتاب کې داسې نه لیکلی فنکشن سایټوپلازم صرف وړي کې هیډ ورک کړی سایټوپلازم تعریف یې کړی هغه ما ویډیو 128 کې دغه تعریف وکړو 129 کې موږ د سایټوپلازم کمپوزیشن وی سایټوپلازم د څه نه جوړ دی او 130 کې موږ نن فنکشن وی د سایټوپلازم 131 ویډیو کو موږ ارګنیل وایو دې نه پس ان شاء الله ارګنیل شروع کیږي فرست چې د انډوپلازمیک ریټیکولم دی سیکنډ چې دی هغه ګالجیز باډي دی بیا تھرډ ون چې دی هغه رایبوسوم او سو انداسې یو څو دي دا ذکر کوو نیکسټ ویډیو لپاره آی پورې اجازه راکړئ خدا حافظ